بسم الله الرحمن الرحیم. د اعتکاف متعلق یو اهمه مسله چې ډیر خلک دین نه خبره وي، دې طرف ته توجه نه وي، دې طرف ته پام نه راوړېدلی او په هغې کې واقع وي، د هغې له وجې نه هغوی اعتکاف فاسد ګرځېدلی وي، هغوی اعتکاف مات شوی وي. مسله دا ده چې ډیری مسجدونه داسې وي هغه دو منزله وي، لکه اول منزل هم وي، دویم منزل هم وي. دغه دویم منزل ته بیا د ختلو لپاره چې کومې زینې ورکړل شوي وي، دغه زینې خارج د مسجد وي، د مسجد له حدودو نه بهر ورکړل شوي، د باندې ورکړل شوي. نو که چیرې یو کس دویم منزل کې اعتکاف ته کینی او 5 وخته لمونځ لپاره دی له پورته منزل نه لاندې منزل ته راکوزیږي او دغه خارج د مسجد زینې استفاده کوي، دغه خارج د مسجد زینې استفاده کولو سره دغه کس اعتکاف ماتیږي. او که چیرې دغه لاندې حال چې کوم جوړ وي، لاندې منزل چې کوم وي، دغه مکمل ډک شي او دغه معتکفین چې دویم منزل کې دي دوی لاندې راکوز نشي، بلکې هم هغه ځای کې اقتدا وکړي، هماغه شانتې لمونځ کوي 5 وخته لمونځ، نو هېڅ مشکل نه لري. خو که چیرې په دغه 10 ورځو کې یو لمونځ لپاره هم داسې موقع برابره شوله چې دی دویم منزل نه لاندې منزل ته راکوز شو اعتکاف د جمع لمونځ لپاره، نو په دې سره دغه کس اعتکاف ماتیږي. دلیل څه شی ده؟ دلیل دا ده چې اعتکاف کوونکی خارج د مسجد هغه فقط په 2 وجو سره وتلی شي. 2 قسمه داسې لکه 2 حالت داسې دي چې هغې کې وتلی شي. د هغې نه علاوه هغه چې خارج ته ووځي، خارج د مسجد نه ووځي، نو دې سره د هغې اعتکاف ماتیږي. یو دا خبره هم ذهن کې وساتئ چې یو دي ضروريات د مسجد او یو دي حدود د مسجد. ضروريات د مسجد بیل شی ده، حدود د مسجد بیل شی ده. ضروريات د مسجد هغه ته ویل کیږي چې کوم د جمعات دغه چاردیواري سره تاو سوي وي، په دغه چاردیواري کې دیننې او د سوجي لپاره، تشنابونو لپاره، بیت الخلا لپاره، د پیزار جی لپاره، چپلکو جی لپاره، دا کوم جی نه خاص وي، دا ضروريات د مسجد دي. دا په د مسجد په حدودو کې نه راځي، اگر چې د مسجد په چاردیواري کې دي، خو دا د مسجد په حدودو کې نه راځي. د مسجد حد هغه ځای دی چې کوم ځای د 5 وخته جمع لپاره خاص شوی وي. 5 وخته جمع کې چې کوم ځای کې صفونه جوړیږي، دغه کوم حد ستاوي، کوم چاردیواري ستاوي، کوم 4 دیوالونه ستاوي، حد د مسجد دا د 5 وخته لمونځ لپاره خاص کړ. د صفونه چې جوړ وي او امام ودرېږي، شاته پسې د مقتدیان اقتدا کوي او کوم ځای کې صفونه جوړیږي، دغه ځای ته حد د مسجد ویلی شي. نو ډیری مسجدونو کې خدا سي وي چې داخل د مسجد کې دغه کوم حدود مې درته وښودل، په دې کې د نن ځینې ورکړي، نو هغې کې بیا هېڅ مشکل نه جوړېږي. که پورته ځي که لاندې، مطلب که لاندې کېناسته پورته ځي مشکل نه لري، که پورته کېناسته اعتکاف کوونکی لاندې راکوزېږي هېڅ مشکل نه لري. خو که چیرې دغه زینې په داخل د مسجد کې نه وي، داخل د حد د مسجد کې نه وي، بیرون د مسجد نه وي، مطلب لکه برنډه کې ورکړې وي، دا صحن چې ورته موږ وایو، یا صفه ورته څوک بعضې خلک وایي، په دغه ځای کې ورکړې وي زینې او دغه زینې استفاده شي، نو په دې زینو باندې ختلو سره که لاندې منزل نه پورته وخیږي یا له پورته منزل نه لاندې راکوز شي د جمع لمونځ لپاره، دې سره اعتکاف ماتیږي. هغه 2 شیان کوم یو مخکې مې درته عرض وکړه چې 2 جای فقط اجازه شته معتکف لپاره، نور اجازه نشته ده. 2 اجازې هغه دا چې یا طبیعي ضرورت ولري یا شرعي ضرورت ولري. مطلب یا طبیعي عذر وي یا شرعي عذر وي. طبیعي عذر لکه مثال په تور باندې سړی بولو ته ځي یا غټو دسماتې ته ځي، نو دغه شیان چې دي دا د انسان طبیعت ضروری ګڼي. مطلب که دا شیان ونه کی نو انسان ژوندی نشي پاتې کېدلی. مطلب ظاهري خبره سړی دننه خو ژوندی پاتې کېدلو مطلب دا چې سړی دې نه بغیر نشي پاتې کېدلی، چې سړی د 10 ورځې د خپل ځان مکمل داسې وساتي چې تقاضا دې نه کوي، داسې نشي کېدلی، امکان نه لري. نو دا طبیعي ضرورتونه دي. یا مثال په تور باندې په جومات کې ناست ده او اوس د به چت راغورځي، حادثه پیښه شوله، د به چت راغورځي، نو دوی خپل ځان بچ کولو لپاره بیرون راوځي. نو دا طبیعي ضرورت ده چې باید سړی ځان بچ کړي، نو دی بیرون راوځي خارج د مسجد، نو په دې سره اعتکاف نه ماتیږي. دا یو شی طبیعي ضرورت. شرعي ضرورت دې ته ویلی شي لکه مثال په تور باندې اودس ته سړی ووځي، یا مثال په تور باندې سړی غسل باندې لازم شي او د غسل لپاره دی بیرون د مسجد لاړ شي، نو دغه شرعي عذر ده. مثال یا دین علاوه نور داسې کوم شرعي اعذار وي، نو شرعي عذر نه وي او طبیعي عذر نه وي، او بیا سړی معتکف کوونکی له جومات نه بیرون ووځي، یعنې حد د مسجد چې کوم ټاکل شوی د صفونه چې کوم ځای کې جوړیږي، د کوم ځای کې چې جمع کیږي، دغې احاطې نه باندې راووځي، په دې سره دغه کس اعتکاف ماتي. بعضې خلکو په ذهن کې بیا دا هم سوال راځي
چې د دویم منزل نه لاندې منزل ته جماعت د پاره راکوزیدل دا هم شرعي عذر ځکه چې جمع المنز ته راکوزیږي، نو دا خبره غلطه ده، دا سوال بې ځایه ده. دا ځکه عذر شرعي نشي ګرځېدلی چې علماو ذکر کړي دي چې معتکف باید په داسې مسجد کې اعتکاف وکړي چې هغه ځای کې 5 وخته لمونځ کیږي، چې 5 وخته لمونځ موجود وي، 5 وخته جمع کیږي، هغه ځای کې اعتکاف وکړي. که چېرې 5 وخته لمونځ نه کیږي په یو جومات کې، نو هغه ځای کې دغه معتکف نشي کېناستلی اعتکاف ته. نو که چېرې د معتکف لپاره خارج د مسجد د جماعت لپاره د وتلو اجازه ووایي، نو علماو به هغه شرط نه کېښوده چې معتکف باید چې دې خبرې خیال وساتي چې په داس جماعت کې اعتکاف ته کینی چې هغه ځای کې 5 وخته لمونځ کیږي. علی کل حال نو دغه اعتراض کول یا دغه اشکال کول چې دا هم شرعي عذر ده، دا بې ځایه ده، دا غلطه خبره ده. یو بل اشتباه بیا خلک دا هم کوي چې دغه د دویم منزل نه لاندې منزل ته راکوزېدل دا قیاس کوي په مؤذن باندې، چې کتابونو لیکلي دي علما فرمایي چې د مؤذن لپاره دا جایز دي چې هغه خپل معتکف لپاره مؤذن معتکف لپاره چې مثال دی مؤذن هم ده او معتکف هم ده، یک مؤذن نمی خدای اذان کوي زړی غواړي چې اذان وکړي خو اعتکاف کې ناست ده، نو هغه لپاره لیکلي چې تللی چې خارج مسجد لاړ شي هلته اذان وکړي بیرته راشي. نو دغه مسله په هغه ځای باندې قیاس کول روغه خبر نه ده، درسته نه ده. وجه دا ده چې اذان لپاره جایسي هغه همیشه د خارج د مسجد وي، نو هغه ته بل لار نشته، داخل د مسجد خو اذان نشي کولای، خارج د مسجد به ځي هلته به اذان کوي. او 5 وخته لمونځ یې خو داخل د مسجد کې وي او ته په خپل هم په داخل د مسجد کې وته حکم هم دا مخکې مې عرض وکړ چې معتکف لپاره دا ضروري ده چې په داسې مسجد کې اعتکاف وکړي، هغه ځای کې 5 وخته لمونځ په جمع سره کیږي. که چیرې 5 وخته لمونځ نه کیږي، نو هغه ځای کې د اعتکاف ته نشي کېناستلی. نو دغه هغه قیاس کول د مؤذن والا خبره چې اذان کوونکي لپاره اجازه شته چې هغه یو عام سنت عمل ده، نو باید چې بیا خو د جمع المنز خو واجب ده، نو باید چې واجب لپاره خو به درجه اوله اجازه ورکړل شي. نو دغه قیاس کول لا قیاس غلطه ده.